د پی ټی آی د پاره غټه خوشخبری راغله د ډي جی آی ایس پی آر چې کوم پریس کانفرنس کړو په هغه پریس کانفرنس کې ډي جی آی ایس پی آر کومې خبرې کړې وې د سیاسي پارټیانو حواله سره او هغه پریس کانفرنس نه پس لفافه صحافیان دي چې مختلف خبرې هم جوړې کړې دي دغه پریس کانفرنس نه پس د عمران خان چې کوم غټ سپورټر د صحافي دي سینیئر صحافي عمران ریاض هم یو ټویټ کړی دی فواد چودري چې کوم دغه هم یو ټویټ کړی دی هغه ټول بیانات در سره په دې ویډیو کې شریکوم ډي جی آی ایس پی آر پریس کانفرنس کړی چې په دغه پریس کانفرنس کې ډي جی آی ایس پی آر ډېر صفا خبرې کړې دي بل دغه پریس کانفرنس نه پس لفافه صحافیانو هم مختلف خبرې جوړې کړې دي ډي جی آی ایس پی آر ویلي دي په خپل پریس کانفرنس کې چې مونږه د چا سیاسي پارټۍ سره هم تعلق نه لرو مونږ د یوې پارټۍ هم حمایت نه کوو او نه د یوې پارټۍ مخالفت کوو مخکې به چې عموما ډي جی آی ایس پی آر پریس کانفرنس کول نه کې به د 9 مئی ذکر ضرور کېدو انتشاري ټوله چې کوم وه پی ټی آی له به یو قسم د انتشاري ټوله نوم ایستلی کېدو نو په دغه کوم کرنټلی اوس نوی پریس کانفرنس شوی دی نو په دې کې نه د 9 مئی واقعیاتو ذکر شوی دی نه د انتشاري ټولې خبرې ذکر داسې شوی دی او صرف صفا الفاظو کې چې کوم دی ډي جی آی ایس پی آر ویلي دي چې موږ د یوې پارټۍ حمایت هم نه کوو او نه د یوې پارټۍ مخالفت کو مونږه نیوټرل یو جی کانفرنس کې ډي جی ایس پی آر سیاست حواله سره ډېر پازیټیو خبرې کړې دي نو په دې وجه لفافه صحافیان ډېر ناراضه شوي هم دي چونکې مخکې به چې پریس کانفرنس شو لفافه صحافیانو ته به یو اختر جوړ شو جی چې ډي جی ایس پی آر 9 مئی واقعیت حواله سره داسې وي انتشاري ټولې حواله سره داسې وي پی ټی آی حواله سره داسې وي خو دې ډي جی ایس پی آر چې کوم نوې پریس کانفرنس کړی دی کې ډېر پازیټیو خبرې کړې دي ډي جی ایس پی آر ویلي دي چې پاک فوج قومي اداره ده د دې سیاست سره هیڅ کار نشته نه موږ د یوې پارټۍ فیور کیږو او نه د یوې پارټۍ مخالفت کوو نه د چا فیور کوو او نه د چا مخالفت کوو جی بیا دې حواله سره صحافي عمران ریاض ویلي دي که چېرې دا درست وي نو ښه خبره ده اوس څه صحافیان دې دمکیانې هم بندې کړي چې کومو صحافیانو به مخکې دمکیانې ورکولې ای د خپلې دمکیانې هم بندې کړي ځکه مخکې به څه صحافیان داسې هم چې به د اسټابلیش په نوم نورو خلکو له دمکیانې ورکولې نو ډېر صحافیان وایي چې عمران خان او پی ټی آی ختم مخکې به دا خبرې کولې چې ډي جی ایس پی آر به پریس کانفرنس وکړو دوی به وایي چې پی ټی آی ختم او په عمران خان باندې کراسو لګېدو نو اوس هغه صحافیانو له عمران ریاض ویلي چې تاسو اوس خپلې دمکیانې بندې کړئ د اسټابلیشمنټ په نوم باندې یو عمران ریاض پاک فوج ته دا بیان ډایرکټلی جاری کړی چې هغه صحافیان تاسو پوهه کوي چې کم د ستاسو په ذریعه باندې د ستاسو په نوم باندې خلکو له دمکیانې ورکوي فواد چودري هم دې حوالې سره ټویټ کړی دی چې د ډي جی ایس پی آر پریس کانفرنس نه پته لګي چې فوج سیاستدانانو ته کم سیاسي پارټیانې دي ای ته میدان پرېږدي او مخکې تلل غواړي که داسې وشوه نو پاکستان دپاره دا یو خوش آیند خبره ده جي دا فواد چودري هم ټویټ کړی دی بل 9 سپتمبر نه پس سپریم کورټ چې کوم دی هغوی به هم درې غټې اهمې فیصلې کوي متوکل ذکر سپریم کورټ چټیانې 9 سپتمبر پورې دي 9 سپتمبر نه پس په درې غټې فیصلې راځي په دې درو فیصلو د ملک ټول سیاست چې کوم دی د هغې دارومدار دی 9 سپتمبر نه پس یو فیصله د مخصوص نشستونو راتلی شي بله د مخصوص نشستونو نظرثاني فیصله چې کومه ده مخصوص نشستونو فیصله د پی ټی آی په حق کې ورولی شوې وه نو بیا د پی ټی آی مخالفین حکومت چې کوم دی هغوی په دې فیصله باندې د نظرثانۍ درخواست هم دایر کړی و نو اوس په یو د مخصوص نشستونو فیصله هم راځي او چې کوم نظرثانۍ درخواست مخالفینو جمع کړی نو په هغې باندې به هم فیصله کیږي ټول سیاسي لوبه په مخصوص نشستونو ته بنده ده مخصوص نشستونو فیصله راشي نو هر څه به یو طرف ته شي بل د ملټري ټرایل کیس هم دی چې هم یو اهم فیصله ده ځکه ډېر خلک چې کوم دي اوس هم په جیلونو کې بند دي ګرفتار دي او دغه خبره کېده چې آیا د سیویلین ټرایلز چې کوم دی په ملټري کورټس کې بچلی کنه په عام عدالتونو کې بچلی نو دا هم یو ډېر اهم فیصله ده راتلونکي ټایم کې دا هم یو ډېر غټ امپیکټ لري بل غټ کیس چې کوم دی نیب ترامیم کیس دی چې په دې کې عمران خان ویلي چې مسلم لیگ نون چې کوم نیب کې ترامیم کړي وو او ځان ته یې فایده رسولې وه نو په هغې عمران خان درخواست دایر کړی وو چې په هغه درخواست باندې الریډي دلایل مکمل شوي دي فیصله هم محفوظ شوې ده خو فیصله نه ده اورول شوې اوس که دغه فیصله د عمران خان په فیور کې راځي مطلب دې فیصله کې عمران خان ته فایده هم ده او نقصان هم دی خو عمران خان وایي زه خپل نقصان برداشت کوم خو د ملک نقصان نه برداشت کوم ځکه که چېرې دا فیصله د مخالفینو په حق کې لاړه عمران خان وایي چې د نیب کې دی کم ترامیم کړي نیب کې دی داسې ترامیم کړي چې خپل کرپشن یې معاف کړی وي خپل کرپشنو ته یو لاره قانوني جوړه کړې وه نو کپتان په درخواست ورکړو چې ولې تاسو خپل کرپشن یې معاف کوئ اوس که چېرې دغه فیصله د مسلم لیگ نون په حق کې راځي نو کپتان ته دا فایده ده چې د کپتان به د توشاخانه کیسونه ختم شي او کپتان وایي چې زما توشاخانه کیسونه نه ختمېږي خو دغه خلک راونیسئ دی ډېر غټ کرپشن کړی دی او که چېرې دا فیصله د عمران خان په فیور کې راځي نو هلته هغه نور بیا ګیرېږي نو فیصله چې کومه ده یو اهم فیصله ده ګورو به چې راتلونکي ټایم کې په دې باندې سپریم کورټ څه ډیسیشن اخلي بیا په ان شاء الله بعد کې ډسکشن کوو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام